نبی علیه صلات وسلام حدیث مفهوم ده چې د درو کسانو دعا الله رب العزت دغسې قبلوي چې په قبلولو کې هېڅ شک یعنی شوبه نه وي، نه الله رب العزت دغسې د دې انسان د درو مسلمانانو انسانانو دعا قبلوي. اول مظلوم چې د چا په پنجرې کې بند وي، د چا قوضې کې بند وي، د هغه انسان مظلوم انسان چې چا سره ظلم وشي د دې دعا الله رب العزت نه رد کوي، د دې دعا قبلیږي. دویم چې مسافر وي، په سفر کې وي او مسافر دعا هم الله رب العزت ډېره زر قبلوي. او دریم هغه کس چې د مور پلار خپلو بچو په حق دعا وکړي نو الله رب العزت دغه دعا هم نه رد کوي. نو دغه دعاګانې الله رب العزت درې کسانو دعاګانې یعنې د ټول علم دپاره دا خلک دعاګانې کوي، ولې چې حدیث کې راځي چې دغه دعاګانې نه رد کېږي.